دا دومره مزیداره ریسیپي ده کنه که تاسو جوړه که تاسو له به دومره سهولت شي کنه چې څه ټایم غواړي سینډویچ به جوړوئ پراټې کې به بندوئ ماشومانو به لنچ باکس کې ورکوئ نه سبا خو د ماشومانو نخرې هم ډېرې شوې چې څه ټایم هم تاسو داسې څه پخ کړي هغې یې نه خوري دې نه به له زر زر څه جوړ کوي او خپل هم چې مازدیګري کې وږي شئ ځان له سینډویچ جوړه کړي دا سینډویچ موږ له بازار نه ډېرې ګرانې میلاویږي دا چکن سپریټ چې دی دا هم ډېر ګران میلاویږي کور کې درته ښیمه اسانه طریقه غوندې ده او 15 نه 20 ورځې تاسو فریج کې ایښی شئ 15 نه 20 ورځې نو دلته به داسې وکړئ چې بغیر اډوکي به د چرګې غوښه واخلئ او هغه به دچکي ته واچوئ ورکې به مالګه او دغه اوږې پاوډر مې واچول کني تازه اوږه وټاکوئ دا 3 پاوه غوښه ده ما خو راغوښتې 1 کیلو غوښه وه خو ما سره پیشوګان دي که نه نو هغې د وجې نه خامخا به غوښه کمیږي 3 پاوه ته ورسېږي چې کله نرمه شي نرمه به یې کوي بیا به یې ریشې کوي اما مخ ته ښکاري یخه مې که ریشې مې که بیا به داسې وکړي لږ شانتې غوړي یا تیل واخلي هغې کې 1 چمچ ټکېدلې اوږه واچوئ او دا به پوره نه پخوو چې بس په سره کولو راځي دا که نه سره کوئ به یې نه نو دې کې به دا ریشه مونږ واچوو دا چې مونږ کومه غوښه یا شولې وه دا چې پکې واچوئ اوس به دا مونږ ښه سره کوو وګورئ څنګه ښایسته ریشې مې جوړې کړي دا په لاس باندې اسانۍ سره جوړېږي ما سره خو چوپر شته نو بس بیا به دې کې مونږ 2 چمچې سرکه واچوو 2 چمچې به پکې سویا سوس واچوو 2 که 3 دې کې سره هېڅ فرق نه پرېوځي زه یې پکې اندازې سره اچوم او تور مرچکې او پکې مونږ یو ورکوټې ډکه چمچه واچوو دا مرچکې هم پکې زیات کم اچولی شي دې سره هم څه فرق داسې خاص نه پرېوځي دا ځینې خلک وایي چې فکس تاسو لیمیټډ شی نه استعمالوئ ځکه او ورکشه ستاسو دا لیمیټډ دا کوکینګ خو مونږ هم کوو ښه ډېرې کوو ښه دی کې ما اورګینو واچوله دا مونږ په پیزا باندې اچوو که دا د سره نه دا سکیپ کوي ځکه چې دا سامان اکثر په ځینې کورونو کې وي ځینې کې نه ولې چې څوک چې کوکینګ ډېر کوي خو هغوی به یې ایښي لري یو ریسیپي دپاره څه داسې شی راوړل ډېره ګران شي اوس وګورئ دا غوښه سره شوه بیا ما د دې لاندې ګیس مړ کو داسې 8 منټه شو اوس دې کې به مونږ نارمل ملایي چې کومه بازار کې ډبي کې میلاویږي که نه چې پشمني کې پراټو سره خورئ او پکې یو پیکټ واچوئ او 1 کپ مې پکې مایونیز واچول مایونیز هم بازار نه اسانۍ سره میلاویږي دا ملایي چې د مایونیز چې د دام پکې تاسو زیات کم ځان نه اچولی شئ خو دا مقدار ما تاسو ته ډېر نارمل وښیلو دې نه به کم نه اچوئ زیات اچولی شئ چې 1 کیلو غوښه یي او دا مې پکې 1 چټکي مالګه واچوله چې 1 کیلو غوښه هغې کې 2 پیکم ملایي اچولی شئ او دې دا مایونیز ما ته لږ کم ولګېدو نور مې پکې واچوله لکه دا تاسو دې ته ګورئ که تاسو زیاتوئ چې تاسو وایئ چې دا لږ زیات شي نو بیا یې پکې واچوئ داسې دا ډېر زیات دي دا 1 چمچه یو برېډ دپاره یو پراټې دپاره 1 چمچه کافي دومره زیات دا ټینګ او دغه شانتې یې که لږ نرۍ کولې غواړي لږ شانتې اوبه دغه پکې اچولی شئ سوري پی 2 ګوټه پی خو هغې زه یم چې ضرورت نه پرېوځي دا همدغه شانتې ډېر پرفیکټ لګي نو واخلئ زبردست غوندې چکن سپریټ مې درته وښیلو اوس ورته وګورئ دا شو هغه سینډویچ تیار چې بازار کې دا زمونږ برېډ چې دی دا براون دی او بیا ما دا لږ پاخم که دا چې سپین برېډ کې واچوئ دا اړو ښکاري نه نارمل چې کم میلاویږي دغه شانتې پراټې باندې چمچ 1 واچوئ او مزیدار رول ترېنه تیار کړئ ماشومان به دومره شوق سره خوري ښه دی کې تاسو ګاجره شمله مرچکې نری نری چوپ کړئ ام پکې اچولی شي چې کله چرګې غوښه سره کېږي هغه ټایم به پکې واچوئ نو هغه بیا زه په اوږدو ټایم دپاره په فریج کې ایښی نه شم نو او دا چې ما جوړ کو که نه دا به پروت وي ولې چې موږ هر وخت دا نه خورو موږ کره ماشومان هم داسې نشته دی خو دا یو کشرخان را کره ماشوم دی نو هغه له دا سینډویچ زه جوړم کله کله لوی ماشومان شي مازدیګرګي چې سره ما ته خوند راکوي چې څه نه څه وله جوړ کړم نو بس دا جوړ کړئ فریج کې کېږدئ او چې سکول ماشومان مو دي نو مزې ترېنه واخلي او خپله که ډایټ کوئ نو بیا هم لږ شانتې کم خورئ اګنور کوئ